زمونږ د علاقې یو شاعر دی، زمونږ پرنسپل ډېر ښه شاعر دی. هغه وایي پښتانه څه کوي؟ پښتانه د لارې غاړه کور آباد کړي، نو د خټو کوري په برسات کې په شکال کې دیوال پریوزي، نو د یو لیش را مخکې شي لارې ته، نو بل په شکال کې بیا پریوزي، نو د اغست لس برلې کوري په 4 کاله کې هغه 1.5 کنال ته ورسي، ځکه خدای هر په شکال کې را وړاندې کېږي. نو د هغه پکې یو شعر وی چې که زه پښتون یم نو ځان له بې په خپله لوی کم، که زه پښتون یم نو ځان له بې په خپله لوی، الله ته وایي چې که زه پښتون یم نو ځان له بې په خپله لوی کم، خو د لویې لارې خوا کې ړوکې غونډې کور راکې، یعنې ته ما له ړوکې غونډې راکړه، زه پښتون یم ځان له په خپله برابر کم، که زه پښتون یم نو ځان له بې په خپله لوی کم، خو د لویې لارې خوا کې ړوکې غونډې کور راکې. عزیزانو عرض میں کو استاذ خدمت کے ما طرف ته ګورئ چې اوس دا انسان بنیادی طور حیوان دی، د عقل دله دا انسانیت ورکړی چې کائناتو نه استفاده کوي، د هغې استغلال کوي، د هغې یوټیلایزیشن کوي، هغه استعمالوي، خو دا هر څه مفت نه دي، دا هر څه مفت نه دي. صحیح، یو هاو ټو پے فار، مونږ امریکا کې یو جمله یو هاو ټو پے فار، دا شی مفت نه دی، ته به د دې پیمنټ کې د دې ادایګي به کې، البته کتا اطاعت او فرمان برداری د باری کما حق وکړه، الله تعالی بیا تا نه تپوس نه کوي چې څه دې خوړلې دي، څه دې څکلي دي، څه مزې دې کړي دي، ځکه چې تا ګټلې د شریعت په تقاضا او تا صرف کړي د شریعت په تقاضا او د الله نافرمانی دې نه کړي، نو الله وایي هغه د بونس کې شو، ارزه شو، هغه د بونس کې شو، مې تعالی ایڈوانس بونس درکړی دی، استا ایڈوانس. خو کله تا نافرمانی وکړه، قسم په خدای د یوې حساب در سره حساب کتاب کوي، ځکه ستا ریکارډ خراب دی. صحیح، او د کوم سړي چې ریکارډ خراب دی، صحیح، نه که په ادنا جرم کې د پولیس لار راشي وي، تا پسې خو 20 کیسونه نور هم دي، ته خو وانټډ یې، ته صحیح وانټډ، تا پسې خو 25 लाख روپۍ وي الی آخره.